چې هغو په نبي کریم صلی الله علیه وسلم یعنې آخري نبي باندې هم ایمان وي. همدارنګې وما انزل من قبلک او کوم چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې کوم وو نو هغوی دپاره هغه باندې هم دوی ایمان راوړی وي. نو بس داسې خلک چې دي دا کامیاب خلک دي، خو دا هغه یهودو علما دي چې کوم حق پرست وو او کوم چې حق پرست نه وو لکه کعب بن اشرف وغیره دي کوم ملګري وو، نو هغو دپاره مخکې خبره ذکر شوه چې هغو دپاره به کوم یو خو هغه ذکر کړی چې یاره هغه بشارت خو دې دپاره چې یاره دوی دپاره زجر همدارنګې د جهنم او عذاب دردناک عذاب علیم ورته ذکر کړی و چې هغو دپاره به بشارت عذاب دردناک سره خدای توبیخا نیلي وو. او دې ځای کې هغه علما چې حق پرست وي هغو دپاره بشارت ذکر کوي. لکن الراسخون فی العلم منهم، لیکن د دغو یهودو نه راسخون فی العلم یعنې مضبوط دي په علم کې د دوی نه، والمؤمنون او ایمان راوړونکي وي، یؤمنون بما انزل الیک چې هغو ته بما انزل الیک چې ایمان راوړونکي په هغه څه باندې چې هغه نازل کړی شوي تا طرف ته، مطلب دا قرآن کریم، وما انزل من قبلک او هغه چې کوم مخکې د قرآن کریم نه دي، والمقیمین الصلاة همدارنګې د المنځه قیم کوونکي دي، یعنې المونځ کوي په خپل پابندي سره لکه مخکې ذکر شوي وو. دا المونځ چې دی په مسلمانانو باندې په خپلو ټیمونو کې فرض شوی دی، نو مخکې ورسته منافقو باندې بې ټیمه او همدارنګې کوساله نه کېږي. والمؤتون الزکات ورکوونکي د زکات، والمؤمنون بالله او خلکو په شانتې خبرې نه کوي، نعوذ بالله چې هغوی ویل چې یاره الله تعالی چې دغه فقیر شوی دی او دا مو مال ګټلی مو ته چې تاسو ورکړو په دې کې زکات. والمؤمنون بالله همدارنګې ایمان راوړونکي په الله تعالی او په ورځې آخرت باندې، اولئک نو داسې خلک دي چې ذات مو ورکوم دوی ته اجر لوی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. دې ځای کې ایسألک اهل الکتاب مخکې کوم سوال تېر شوی و د هغه را جواب ذکر کوي او دغه کوم مخکې زجرونه او همدارنګې تخفیفات ذکر شو، د هغو تخفیفاتو نه پس د دې سوال له جواب ته بیا ورکوي یو ځلې. ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، مخکې سوال شوی و که یهودو دا سوال کړی و چې یاره د قرآن کریم باندې موږ الې ایمان راوړی وی تا باندې چې دغه قرآن کریم لکه څرنګې تورات په یو ځل سره موسی علیه صلات وسلام راوړی دی، نو همدارنګې دغه قرآن کریم تا په یو ځل سره راوړی خو موږ منلی که نه، خو دا معلومیږي تا ته څوک لیکي لږ لږ لیکي بس هغه ته موږ ته یې، نو دا صحیح نه دی. نو الله تعالی دې ځای کې دې جواب تفصیلا ذکر کوي، وی که دا خبر چې تاسو الټا دی لکه موسی علیه صلات وسلام ته ټیک دی تورات په یو ځل راغلی خو همدارنګې نورې وخت کې ورته په ځای نه وي شوي ټول یو ځای باندې که نه، کوم ځای کې ضرورت راغلی هغه ضرورت موافق به الله تعالی ورته وحي رسولی به. لکه وکړه کله چې دوی د یهود کومو که نه د موسی علیه صلات وسلام په زمانه کې چې هغه مختلف سوالونه به کول موسی علیه السلام نه، نو هغه مطابق به الله تعالی ورته د هغه وحي نزیدوله، همدارنګې نور کوم احکامات وغیره راتللی نو هغو په ټایم په ټایم ورته وحي کوله، همدارنګې نور کوم ګڼ انبیا کرام دي ټول ته داسې وحي په یو ځل ټول یو ته یې نه شوي خو ټول ته لږې لږې کېدلې، او دا صرف تاسو بنا دی لکه مخکې ذکر کړو چې دوی د کوم سوالونه کوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم اعتراضات کوي، نو الله تعالی دې له جواب مخکې ورکړه چې یاره دا شانې سوالونه چې کوم دی طریقه یې چې کومه دی دا دوی له نوي نه دی بلکې زړه طریقه یې دی. وګوره موسی علیه صلات وسلام باندې تا نه زیات سخت اعتراضونه او سوالونه کړي وو چې یاره ته موږ ته دغه عرب وښیه چې موږ ته مخامخ چې موږ وکسو نو موږ هلې تا باندې ایمان راوړو، او چې کله لاړو بیا هغه ځای کې واپس بیا راوړو کوهي تور نه خبرې ملاقات ته څه وشو هغه نه پس دی بیا یې سره موږ ایمان نه راوړو، نو به دغه ظالم او ګمراه خلک دي. ان اوحینا الیک یقینا مو وحي کړی تا ته کما اوحینا الی نوح لکه څرنګې مو وحي کړی نوح علیه صلات وسلام ته او انبیاو ته چې هغه دین پس دي وو. دې ځای کې غالبا څو انبیا کرام ذکر کوي وایي دغه ټول الله تعالی فرمایي چې موږ ځان بیان تا باندې کړی دی او ځان ته نه یې بیان کړی، خو چا ته هم په یو ځل ټولې وحي نه یې دغه واوحینا الی ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط او دغه کوم اولاد شه وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان واتینا داود زبورا. دې ځای کې دا رد په یهودو باندې وشو چې یا داود علیه صلات وسلام ته زبور ورکړی او دې سره دې ته او د کوم مخکې انبیا ذکر شو دې ځای کې دا بیان کړو د دغو ته هم ټول ته په یو ځای باندې وحي نه دی راغلی. ورسلا قد قصصناهم علیک من قبل رسلا او ډېر رسولان ده چې هغو والا بیان موږ ته باندې وکړو مخکې دي نه، ورسلا لم نقصصهم علیک
او ډېر انبیا داسې چې هغه له بیان مونږ نه کړی تا باندې وکلم الله او خبرې کړي الله تعالی موسی علیه السلام سره واضح خبرې ورسلا او ډېر انبیا کرام د چې مبشرین او منذرین هغه خپل قومونو ته زری ورکوونکي او ویل ورکوونکي وو زری ورکوونکي د جنت مبارکي او خوشحالیانو نعمتونو مبارکي منذرین د جهنم مبارکي غضبونو مبارکي لئلا یکون للناس علی الله دې لپاره چې نشي په خلکو دپاره په الله تعالی باندې څه دلیل بعد الرسل ورسه د انبیاونه مطلب چې څوک هم دا اعتراض ونه کړي قیامت ورځې چې موږ ته څوک پیغمبر او مبشر یا منذر چې موږ ته چا ویل ورکوونکي او همدارنګې د زری ورکوونکي دا نه دی راغلی وکان الله عزیزا حکیما او دې الله تعالی زور او حکمتونه والا ولكن الله یشهد بما لیکن الله تعالی دې کې صداقت د قرآن کریم ذکر کوي دا خلک اسې خبرې کوي ولكن الله یشهد بما انزل الیک وانزله بعلمه دا قرآن کریم چې دی الله تعالی نازل کړی دی او په خپل علم سره نازل کړی مطلب دی کې چوم لاس نه دی والی لكن الله یشهد لیکن الله تعالی ګواه دی په دې خبرې باندې چې بما انزل الیک چې کوم نازل کړی دی تا ته انزله بعلمه دا نازل کړی دی په خپل قدرت سره والملائکة یشهدون همدارنګې ملایکې هم په دې خبرې ګواه دي وکفا بالله شهیدا کافي دی الله تعالی ګواهي کوونکی ان الذین کفروا یقینا هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی وصدوا عن سبیل الله او دوی بندول کړي د لارې د الله تعالی نه قد ضلوا ضلالا بعیدا نو دا خلک ګمراه دي واضح ګمراهي سره یعنې مطلب خالص ګمراه دي ان الذین کفروا یقینا هغه خلک چې هغوی ظلم کړی ظالمان دي لم یکن الله لیغفر لهم چې الله تعالی دوی ته بخښنه وکړي ولا لیهدهم طریقا او نه به دوی ته هدایت وکړي د سیده لارې والا الا طریق جهنم مگر دوی ته به ښیي لار د جهنم والا مطلب جهنم ته به رخصتوي خالدین فیها ابدا همیشه به دوی په دې کې همیشه دپاره وکان ذلک علی الله یسیره او دا په الله تعالی باندې ډېر اسانه دی یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق ای او خلکو چې تاسو ته راغلی دی یقینا راغلی تاسو ته رسول په رښتیا سره من ربکم طرف ته راو تاسو نه فآمنو خیر لکم که چیرې تاسو ایمان راوړئ دا تاسو لپاره بهتره دی نجات ذریعه او سبب دی وان تکفروا فان لله ما فی السماوات والارض که چیرې تاسو انکار کوئ نو یقینا په دې خبره پوه شئ چې الله تعالی دپاره اختیار د اسمانونو د ځمکې دی وکان الله علیما حکیما یا اهل الکتاب ای اهل کتابو لا تغلو فی دینکم دې کې بیا اهل کتابو ته هغه خطاب دی چې که کوم تاسو د دین کې ګډې وډې خبرې راوبستلې نوې نوې خبرې راوکوږو نو دې نه ځان وساتو ولا تقولوا على الله الا الحق وما تاسو پر الله تعالی مگر رښتیا یعنې کومه خبره حق وي الله تعالی شان سره مناسبوي انما المسیح دا یقینا د مسیح سره عیسی ابن مریم د رسول الله تعالی دی وکلمته او کلمه دا دی چې القاها الی مریم چې دی راچولی دی مریم ته وروح منهم او دا روح د الله تعالی طرف نه فآمنوا بالله ورسوله تاسو ایمان وروړئ په الله تعالی باندې او د هغه پیغمبر باندې ولا تقولوا ثلاثه او مې چې د الها درې دي انتهو که ایمان شو دینه دا بهتره تاسو دپاره انما الله اله واحد یقینا د الله تعالی سره اله یک یو دی سبحانه پاکي دی دپاره ان یکون له ولد څه شي دی دپاره بچی یا نایب له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله تعالی دپاره اختیار د اسمانو او د ځمکې وکفا بالله وکیلا